محترم یو درې ګناهونه داسې دي چې موږ د هغې نه ځان وساتو ځکه ترمذي شریف په حدیث کې راغلي او هغې کې دغه سزاګانې هغه نه بیان شوي دي چې دا درې کارونه څوک کوي الله تعالی به له څلور قسمه عذاب ورکوي یو عذاب دا دی چې ولا یکلمهم الله الله به سره د رحمت کلام نه کوي ولا ينظر الیهم انا ورته رحمت نظر باندې الله ته ګوري او دریم مسله دا دی چې ولا یزکیهم نه به الله دوی پاکوي د ګناهونو ولهم عذاب الیم او دوی دپاره عذاب دردناک دی دا څلور قسمه عذاب به دریو قسمه خلقو ته الله تعالی ورکوي یو د دې ترمذي شریف په حدیث کې راغلی یو هغه کس دی چې تکبر د وجې د هغه پیسې د ګېټو نه ښکته وي نو لهذا که ازاد من لم یعنې لږ چارې او که دا پرتوګې دی د هغه به دا پیسې د هغې اوچتې ساتي د ګېټو دومره به هم نه اوچتې چې خلک درپسې خاندي خو ښکته کول یې هم ګناه دی اوس عجیبه معامله یې دې وخت کې الټا عکس دی زنانه چې دی نو هغه یې ګېټې ښکاره کړي او نارینه چې دی هغه ګېټې هغه پټې کړي نو لهذا که تکبر د وجې څوک دا کار کوي او ګېټې پټې کړي نو هغه له دا چې دی دا عذاب هغه ته هم ملاوي موږ تاسو له پکار چې نه سستیا د وجې پیسې ښکته کوو نه تکبر د وجې پیسې ښکته کوو بلکې دا اوچت وساتو دویم هغه کس چې هغه په دروغ باندې قسمونه خوري او هره خبره کې دا قسم وي نو لهذا پکار دی چې موږ قسمونه نه ځان وساتو دې وجې نه په ناحقه باندې قسم وخوړو ما ته یو کس خبره کوله وي هغه زموږ کلي کې یو چا قسم خوړلی په دروغه باندې بیا د هغه ځنکدن وخت صحیح نه وته لهذا په ناحقه باندې هم قسم صحیح نه دی او په حقه باندې هم قسم صحیح نه دی تا له قبر تنګوي او رزق تنګوي نو پکار دی چې موږ د قسم نه ځان وساتو او بیا خاص کر د دروغه باندې قسم دا ډېر سخت ګناه او دریم نمبر ګناه هغه دی چې دی چا سره نیکي او احسان وکړي او دې ورته بیا هغه یادوي یعنې سپادنه ورته ویلي لهذا که نیکي دې وکړم بیا به یې چاته یادوي نه دا داسې وکړه چې دا نیکي دې وکړل بس یو کندو ته یې وغورځو د الله نه د هغې ثواب غواړه چې الله ما ستا دپاره دا عمل کړی دی ته ما نه په دې باندې ثواب راکړي نو پکار دی چې موږ احسان کوو چا سره نیکي کوو نو چې بیا یې ورته نه یادوو از دای ګناهونه نه الله موږ وساتي دا درې قسمه ګناهونه چې ما تاسو ته یاد کړل یو ګېډو نه ښکته پیسې ساتل او دویم هغه دی په دروغ قسمونه خوړل او درېم نمبر دا دی چې احسان هغه ور یادول سپاده نه کول